سودی کاکی ته وګوره دا دغه شهید بچی دی چې چا د دې وطن لپاره خپل وینه ورکړې چې وطن باندې هغه خپل وینه قربان کړه او د شوق نه تللی بس شوق مې و او د شوق تللی یم د خپل ملک د فخر رحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما نننی پروګرام کې به زه ستاسو ملاقات د یو شهید د خاندان سره کوم یو زلمی چې هغه د خپل کور نه د خپلو بچو نه د خپل وروڼو نه د خپل چمګاونډ نه ډېر لرې د دښمن د ګولۍ ښکار کیږي او هغه بیا ساه ورکوي وطن ته خپلې وینې وربخي هغه دا پروا نه کوي چې زما به شاته واړه واړه بچي یتیمانان کیږي خو هغه د وطن دپاره خپله سینه ګولۍ ته مخامخ نیسي قدرمنو نننی پروګرام کې به زه دا ستاسو مخې ته راوړم چې په دغه شهید باندې د هغه خاندان په څنګه طریقې سره فخر کوي زه به دا هم واضحه کومه چې د دې خاندان حوصلې بلندې دي د دې نه که دا خاوره نورې قربانۍ هم غواړي دا به وروستو کېږي نه قدرمنو دا د دغه شهید ورور ما سره موجود دی دا نورو د کلي ګاونډ خلک دي دې سره څه خبرې کوو په نمبر باندې صاحب ستاسو نوم دی بسم الله الرحمن الرحیم عبدالرحمن زما نوم دی عبدالرحمن دی نوم دی دا ورور چې دی وفات دی راستانه مشر او کشر نه جی دا منظومې دی موږ مال د خدای د پنځرونه یو دی امینس کې دی جی صحیح ده دی په څه کې و آرمي کې و اف سی کې دا اف سی بلوچستان کې و جی اف سی کې او دا 12 کال روان 12 کال روان لکه ریټایرمنټ ټیم لږ وخت پاتې و کنه صحیح ده څو بچي دي مال د خدای درې بچي درې بچي دي کنه صحیح ده او د وطن نه ډېر لرې د دښمن د ګولۍ ښکار شوی دی بس که ډېر هم لرې خو زموږ زړه کې خو کنه دا مو دغه و چې یاره رور هم دی یو ټیم بعد به راشي چې یو موقع به دغه شي صحیح ده دا واقعه کله شوې ده دا د پیر په ورځ زما په خیال د پیر په ورځ باندې شوې ده صحیح ده تاسو بیا پرون ښخ کو پرون موږ ښخ کړی دی د شپې جی بل بیګا د شپې بیګا نه بله شپه بل بیګا د شپې نن درېمه ورځ صحیح ده صبر راته فخر به کې کنه یاره فخر به کوو چې وطن باندې هغه خپله وینه قربان کړه او د شوق نه تللی د داسې دغه نه وتلېږي چې مجبورۍ نه دا مجبوري خو هر سړی کوي بس هغه خپل یو شوق او خپل جدوجهد کوي او جی دا دی چې کله بړتي کېږي که نه زه هر سړي دا ذهني ځان تیار ساتلی چې که دا وطن مونږ نه قرباني غواړي د سر نه مونږ به ورکوو بالکل هر عوام هغې ته تیار دی صحیح ده کله چې دوی ټوپک لاس کې والي که نه نو هغه ذهني طور دې ته تیاري چې زما دا مقابله لکه دا ټوپک خو داسې شی دی چې ته په بل ډز کې نو په خپل ځان باندې به ډز برداشت کې که نه نو هغه دې شي ته ذهني طور هغوی تیاري او بل دوی دا تنخواه خو زه به درته ده ویم چې دا روڼې اوس ګیلکاران دي که نه نو دا 2000 روپۍ تنخواه دوی دلته سار لاړ شي او مازدیګر راشي کور ته بچوله راوړي خو هغه خو همدغسې څه ټیم کې هغه هم دا کار کړی دی نو هغه چې دې له وتلی دی نو یوازې دې له نه دی وتلی چې زه دا تنخواه د مور له یا خویندو له یا رونو له راوړم زه به د دې ملک دفاع کوم زه به د دې ملک دپاره جنګېږم او بالکل هغسې وشو او زه به درته ده ویم چې که په زه وایم چې زموږ په دې کلي کې زما خپل بچي شته چې 1500 وي که نه او داسې عزت ورکولو مرګي لکه دا کوم چې دله دا حکومت رالی او کومه د دې چې کومه خپله محکمت دوی سره رالی او کوم عزت دته میلاو شو نو زما الحمدلله زه دا وایم په قسمي درته دا خبره کوم چې زه په دې ته تیار یم چې زما ټول بچي دې کې لاړ شي او که پکې شهیدان شو نو زه به پرې خفه نه یم لکه هغه چې کوم ښایسته مرګ او کوم استقبالي او کوم دغه هغوی کوم عزت ورکړو نو انشاءالله موږ به ورته ذهني طور ټول تیار یو او خفګان شته بچی دی چرګ هم د چا نه ړه کېږي هغه خفګانونه زموږ ړه کې دي زموږ ورورو هغه خفګان زموږ د ړه نه وتې نه به تې وځي خو لکه دا کوم دغه چې و او کومه نو ډېر د خفګان خبره دا نه ده چې یاره یا پردي کانډر کې مړ دی یا په دغې کې په دې باندې موږ فخر کوو صحیح قدرمنو د دې ورور ډېر یو جذباتي پیغام دی د خبرې تاسو واورېدلې چې که دا خاوره د نه د هر بچي د شهادت مطالبه کوي نو دی به وروستو کېږي نه دی به د هر بچي په شهادت باندې فخر کوي دا هغه حوصله ده چې دی زمونږ د دې ګلستان
تازګي برقرار ساتلې ده. دا د دې شهیدانو وینې دي چې هغه دا ګلستان تر و تازه ساتي. په دې دښمن ته د دې رور د خبرو نه ډېر لوی پیغام دی چې که ته هر څومره ما وجنې خو زه به بیا هم خپل بچی خپل رور د دې وطن د قربانۍ نه منع کوم. عبدالرحمن رور د 3 بچي دي. 3 بچیان دي. 3 بچیانې دي. داجي دې ژوندی دی؟ نه وفات شوی. وفات شوی دی. بیبی دې ژوندی دی؟ الحمدلله. څه وایي هغه؟ بس څه ته به تسلي له موږ ورکوو خو بیا هم خپل دغه خو کوي که نه. مور د خامخا به دردېدلي که. بلکل صحیح ده. د وطن په قربانۍ باندې خوشحاله ده؟ الحمدلله ښه خوشحاله ده خو زړه چېرته صبرېږي. ستا وفات شوی لیک ستاسو دی؟ دا زما د اوښې زوی و. رشته دار دی او که نه؟ رشته څه به دار. د ده د قربانۍ حوالې سره به راته څه وي؟ نه به د ده قربانۍ سره خو موږ دا ویو چې په خپله خاوره په خپل ملک باندې د ځان شهید کړو. موږ بیا ډېر غټ فخر کوو او د دې واقعیت نه څوک خبر نه و. زما خپله دا زوی دی د دنیا په مخ دا یو بچی دی زما، دا هم دې نوکرۍ کې دی. خو ده ما ته د شپې ټلیفون وکړو، ویل چې ابو مور یادوله، ویل چې دا نه خبره نه شي، ویل دا ولګېد او شهید شوی. نو ما لکه څوک خبره هم نه کړله، نه کور کې او نه مې بار چاته وویللې. خو ده بیا د ورځې ټلیفون وکړو نو مور عاجزه لکه شکمنه شوه، پوه شوله. نو بیا خو هغه هم پوه شولو دلته به یا کور څوک نور خبر و یا به نه و، خو ده به ما پسې ساعت په ساعت ټلیفون کوو. نو ویل چې دغه رنګې واقعیت وشو، ویل سبا به دروړي او په اسلام آباد په ایرپورټ باندې وخپله لکه دا محکمه سرکاري به ورسره یو مازدیګر 6 بجې به کوزېږي. او خدای شته چې ده ته هم لکه چوټي میلاو شوه، خو لږ پساو شو. نو دا بیا په لاره کې ایسار شو. هلته ایسار کو خطره وه، نو د جوبه پورې دا پوځیانو دوی راوړي دي 4 کسانو. بیا اخوا هغو نه راپرېښوسل نور، ویل تاسو به دلته شپه کوئ، اخوا خطره ډېره ده. نو زه به ده ویم چې زما خپله دی. ډېر خلک ما ته وایي چې یاره ستا د دنیا په مخ دا یو زوی دی، دا نوکري به پرېږده. لکه ډېر خلک دا وایي، خو زه یم بس ما بس په الله مې سپارلی دی. خدای دې حفاظت وکړي او الله دې حفاظت وکړي او خپل ملک باندې چې سړی شهید شي نو دا ډېره د دغه خبره ده، پوه شولې. دا خو زموږ خاوره ده، په دې باندې به موږ ټول لکه مطلب دا دی ښه فخر به کوو. یعنې زما د دنیا په مخ دا مخامخ دی کیمرې ته ولاړی دا یو بچی دی. لکه ډېر خلک درته وایي چې مزه 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 د مور پلار یو زوی ته مزه. ورېرونه مې هم ښه ډېر دي، خو د ورېرونه خپل ځای دی، د بچي خپل ځای دی. خپل به ووایي چې څه وایي دی که نه، دا هم په دغه کې دی. د نه معلومات وکړئ. بس موږ په دغه دعا کوو چې خدای دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. پوه شولې؟ څونه به خوښه چې لیپسي کې تللی؟ زما 3 کاله وشو. 3 کاله دې وشو. صحیح ده. سبق ته څونه ویلی دی؟ سبق مې 12 دی کړی که نه؟ مطلب دا چې لکه بلې نوکري ته میلاوېدی شي. جی بلکل. بیا هم اپسي کې تللی؟ بیا مې اپسي کې تللی. څه وجه ده؟ بس شوق مې و او د شوقه تللی یم. د خپل ملک د فخر دپاره تللی یم. خپل ملک دپاره به بیا هم جنګېږم، بیا هم جنګېږم. دا یو شهید دی، داسې به ډېر شهیدان د ملک دپاره وه. کله چېرته دې خبرې د حوصله کمزورې کړې ده چې د پلار یو یم؟ یاره داسې یو خبره به ته وکړم، موږ چې کله وردي واچو که نه، موږ نه شاته خاندان هېر شو. د ملک دپاره هلته چې کله مخامخ ته مظلومان سې که څومره ظلم دې کېږي که نه، په هغه کلي په هغه ولس باندې شاته بیا دا موږ ته نه ودرېږي چې زما مور پلار هېر شي که نه؟ دا هېر شي، خویندې وروڼه هم هېر شي، بچي هم هېر هم شي. هېر شي. کله چې وردي واچوې د وردۍ دپاره به ته به داسې کېږي چې صرف وطن او غیرت مخې ته وطن شي او که نه؟ غیرت مخه شي. د هغې دپاره به ته جنګېږې، هر څه به کوې. تا خو به ډېر ملګري داسې د دهشتګردۍ د جنګ خوړلي که نه؟ ډېر زما تا سره به سم ناست پاست وو، سهار ماښام به روټۍ وه، ملګرتیا به وه، ګپ شپ به و. زما سامنے خوړلی، ستا د سترګو د زما د وړاندې. سترګو د وړاندې خوړلی په دې 3 کالو کې. چې ما په دې 3 کالو کې څه ولیدل، داسې به زما د ماما زوی په دې 12 کالو کې څومره څه لیدلي، څومره شهیدان به دې لیدلي. ما چې په دې 3 کالو کې څه ولیدل. خو بیا هم موږ بیا هم نه رسته کېږي. نه وروسته کېږي. ما ته ډېر وایي پرېږده، ما ته د کور والا، مور، خویندې، پلار دا ټول بیره ته، خو زه بیا هم ځم. مرګ هسې مې یو ځل راځي او موږ د خپل ژوند نه زیاته مینه مرګ سره کوو. وطن لپاره. وطن دپاره زه په دې بیا هم فخر کوم، بیا هم فخر کوم. داسې وخت راغلی چې ما سره ماما د زوی ودرېدل چې پیسې راکړې دا واله ته ځه، موږ 5 زرونه خیر دی مه کوه نوکري. خیر دی وایي، خو زه مړ شم زه شهید شم، هېڅ خبره. که د مور او پلار یو زوی لاړ شم، ما بیا هملته انکار وکړم، زه نه ځم. زما خواله راغلی.
صحیح. قدرمنو، د دې زلمي د پلار چې یو دی، بچی یو دی، یعنې زه به دا ویم چې دا د ټوله دنیا ده، خو د بیا هم دا د دهشتګردۍ جنگ دغه کم اور چې بلیږي، نو خپل بچی د وطن په خاطر باندې د دغې نه منع کړی نه دی، فخر پې کوي. دا د دې زلمو دا جذبې د دښمن په مخ باندې ډېر لویه څپېړه ده، او د دې خلکو دا وینې دي، د دې خلکو دا جذبې دي چې دې زمونږ دا ګلستان تازه ساتلی دی. شهید دی بچو ته ورنږدې کېږم. زه صرف تاسو د ښیم چې کله یو سړی شهید شي، د وطن لپاره خپلې وینې ورکړي، خپله ځواني قرباني کړي، نو بیا د هغه بچي دي داسې وي. تاسو دې کاکي ته وګورئ، دا د دغه شهید بچی دی چې چا د دې وطن لپاره خپله وینه ورکړې ده. ستاسو نوم دی زویه؟ ابوبکر نوم دی. صحیح ده، سبق وې. دا یو بل بچی دی، دته لا پته نشته چې بابا د وطن لپاره خپل وینه ورکړې ده، د خاورو ډیری پې ودرېدلی دی. دا بچی هم یتیم شوی دی، دغه شانته کې دا بچی هم یتیم دی، دغه شانته کې په کور کې مورکۍ هم په ویر، دغه شانته کې وروڼه هم په ویرو باندې، دغه شانته کې د غمونو یوه نه ختمېدونکې سلسله پاتې ده. جذبات دي، مکس دي، یو طرف ته د فخر جذبات دي، د خوشحالۍ جذبات دي، بل طرف ته تکلیف هم دی، ځکه چې بابا دی د چا لپاره، د چا لپاره بچی دی، د چا لپاره رور دی، او د چا لپاره د خاوند په شکل کې د سر سوری و. خو بیا هم قدرمنو د دې پروګرام نه ډېر څه جذباتي پیغامونه دښمن ته میلاو شو چې مونږ به چرې هم نه رستو کېږو، مونږ به دغه شانته کې ډېر سرونه، دغه شانته کې ډېرې سینې په دې جنګ کې دښمن ته مخې ته کوو، خو همت به نه بیلو. دا ګلستان به په خپلو وینو باندې تازه ساتو. خوشحاله اوسئ، خادم غواړم.